آباد کې د پلیتو مردارو ښځو څه کړي هم عقل ښځې د انجیو خدای مو بې خوباسه خدای د له ښکلي شکلونه درکړل نو د خدای په دشمنۍ کې صرف کوئ چغې اوباسي لاسونه اوچت کړي دي کتبې لیکلي میرا جسم اور میری مرضی دا خو ته د خدای دشمني کې میرا جسم څه معنا ټیک در دې وجود نه فایده خو زه اخلم دومره پورې خو خدای ماله را کړی دی لیکن د دې وجود حقیقي خالق او مالک څوک دی وایي لږ شوق سره وایي وروسته ټول ملګري شوق سره وایي لږ ویښ شوق سره وایي حقیقي مالک خو الله دی زه پسې یم ځکه د دې ته که د دې جسم خپله مالکه وې نو دا ښځه ولې پیدا کېدې ځان به دی لږ پیدا کړی و که نه نرښځیه دا خو نرښځي دي دا هلک ولې پیدا کېدی او چې زه د خپل غوږ مالک م دا کڼېږم ولې زه د دې پوزې د دې سترګې مالک م ړندېږم ولې نظر مې ولې کمیږي د دې خولې مالک م غاښونه مې ولې وځي او چې ته د خپل ځان وجود مالک یې او ته به میرا جسم نو دا فالج دی ولې وایي لاس نه د سمسی جوړئ د خپې نه د کونټۍ جوړئ او د خولې نه د ډیوه جوړئ بیا ته اوبه بیږي میرا جسم په ځان فخر کې کبر کې چې زما وجود دا ستا وجود نه دی دا ستا وجود نه دی دا د الله ماله را کړی دی دا ماله الله دا وجود را کړی دی د دې خالق الله دی د دې مالک رب العالمین دی میرا جسم د خري لور روتې د قرآن مقابله کې او بیا وی میری مرضی دا ستا مرضی ده که دا د خدای مرضی به په مونږ کې چلیږي وایا الله خالق الله اختیار ماله خدای راکه مرضی به د الله مرضی د انسان نشته دی که د خدای مرضی استعمال کنو عیشت راضیه خوشحاله ژوند او که د بنده مرضی شوه خپله مرضی شوه د خدای نه شوه د شیطان شوه نو امه هاویه تبیله او یو مردار پکې لیکلی دی اوهو توبه وباسه زما وجود زما مرضی که زه پړونه چوم که نه برقا چوم که نه ګرده بربنډه که نه زه یورپ ته دلته څه کې یورپ کې ګرده که دا د مسلمان ملک دی دا جوړ شوی د کلمې په نوم د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد دلته دا دی نه چلیږي د خوا کې هندستان دلته وړه زه امریکې ته هلته چلیږه دا کار دی کوه دلته دا نه چوسېږي دلته مسلمانان دي د مسلمانانو ښځې دي مونږ خپلو وی دا ملا دا پرده جوړه کړې ده مخکې دا پرده نه وه نیکبختې دا ملا جوړه کړې ده دا خو خدای وی یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ای پیغمبره د امهات المؤمنین ته اعلان وکړه بیبیانو ته ای پیغمبر خپلو لوڼو مبارکو ته اعلان وکړه او د مسلمانانو ښځو ته اعلان وکړه چې په ځان باندې برقې او پړونې ور واچوي دا خو زما وینا نه ده دا د چا وینا ده دا خو د رب العالمین وینا ده دا مولا پرده د یو بله خبره خطرناکه لیکلې ده وی دا نکاح چې تر څو پورې وي نو یې په ښځو به ظلم کېږي وی نکاح د دې مولا کار دی مولا دا نکاح ویلې د نکاح وی مخکې نه وه نیکبخت قرآن وی فانکحوا ما طاب لکم رسول الله مبارک فرمایي النکاح سنتي زما سنت دی النکاح سنتي دی ښه من به پکې نه وی امن بل روایت کې دی النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني دی کې من نشتا بل ځای شته النکاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني یو بل سره به نه مخلوط کوي کوشش کوي چې د حدیث وال پاس ټکي پیغمبر وایي زما سنت وي دا د ملا کار دی یوې پکې ډېره خطرناکه خبره لیکلې وه وایي موږ د بچو وړلو مشینان خو نه یو وایي موږ د بچو وړلو مشینان خو نه یو ما ویله که زمونږ ښځې د بچو وړلو مشینان دي موږ پې فخر کوو زمونږ ښځې هم پې فخر کوي او تاسو وایئ چې موږ د بچو وړلو مشینان نه یو نو خاوندانو ته ووایئ چې یو دوه براله راوړئ تاسو راوړئ په خپلو مړونو که ولې نسل خو ضروري دی او تاسو لیکلی چې موږ د بچو وړلو مشینان نه یو ټیک د تاسو نه نو څوک به یې دله راوړي یو نه راوړي بل به راوړي نو خدای راوستی
کینوی دا سړي کې یو دوه راله راوړی مونږ خو الحمدلله په دې فخر کوو د پیغمبر په سنتو فخر کوو د قرآن په نصوصو په عمل مونږ فخر کوو مونږ وایو زمونږ ښځې خو په شوق باندې دې ته تیارې دي چې مونږ بچي راوړو او زمونږ نسل د رسول الله مبارک امت پې خدای پاک زیات کړي دا مردارې ښځې دي یو څو راووتې بربنډې مونږ له چیلنج راکئ بچے دو ہی اچھے څومره چې تکړه شی ګورې څومره چې طالبانو ته خو بالخصوص ویم رسول الله مبارک فرمای تزوجوا الودود الولوده ډیر بچو والا ښځه وکړئ او رسول الله مبارک فرمای تناکحوا وتوالدوا وتناسلوا بچی راوړئ فإني أباهي بكم الأمم يوم القیامه قیامت پر ورځ به زه فخر کوم ستاسو په وجه په نورو امتونو باندې او رزق څوک ورکوي لکه وایه راته شوق سره وایه دیوی ډوډۍ به څوک ورکوي سپو له ورکوي خنزیر له ورکوي مسلمان له به نه ورکوي ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين دا یو څو ښځې راووتې پلیتې بربنډې امت شرموي او خلک شرموي زویم په دغه پلارانو د لعنتې چې دغه لوڼه ساتي او ډوډۍ وله راوړي او په دغه خاوندانو د لعنتې چې دغه لوڼه ساتي او ډوډۍ ورکوي او په دغه وروڼو بچو د لعنتې چې د مردارو له ډوډۍ ورکوي دا د څو ملکونو مونږ په دې ملک کې دا یو کس خلک راوختل په دې کې نشي کامیابېدی انشاءالله العزیز دې کې نشي کامیابېدی دا د مسلمان ملک دی د دې کې حیا شته او دې کې غیرت شته دا سسټم نه کامیابېږي